السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د بابر اعظم او د ای بی ډیلیویر یو پودکاسټ چې کوم دی ډیر زیات وایرل شوی دی چې ای بی ډیلیویر د بابر اعظم نه انټرویو وشتلی دی. جی د انسان د پاره غټه یو کامیابی هغه څه کې دی چې انسان ځان ته یو رول ماډل درې چې دا کلاړي زما رول ماډل دی او دا کلاړي زما فیورټ کلاړي دی او هغه کلاړي بیا داغه نه انټرویو واخلي دومره کامیاب شي. لکه بابر اعظم چې کوم دی د ساوث افریقا او د پاکستان چې کله میچ د بابر اعظم په بونډري باندې ناستو او د ای بی ډیلیویر دا چوکي چې کوم دی بابر اعظم به بال بوای پک ورو چې د بچ کله بال باونډري کراس کنو د باغه بال راوښتو دن ګراوند لبه وښتو هغه ټایم کې دی بال بوای او چې د بال له باونډري نه راغښتو او د ویلو چې زما فیورټ کلاړي چې کوم دی ای بی ډیلیویر دی د ساوث افریقا. جی اوس هغه ای بی ډیلیویر چې کوم دی د بابر اعظم نه انټرویو وښتلی د خپل یوټیوب چینل لپاره. نو چې بابر اعظم نه د انټرویو وښته نو خامخا بابر اعظم له بد ریکویسټ کړي چې زه تاسو سره یو پودکاسټ ریکارډ کول غواړم, زه تاسو سره یو انټرویو ریکارډ کول غواړم د خپل یوټیوب چینل لپاره. بابر اعظم باغ ټیم نور هم خوشحال شوی چې لکه د ما یو رول ماډل زما یو داسې کلاړي چې د ما فیورټ کلاړي او هغه ما کتلی دی او زه رالوي شوی یم دغه کرکټ ما کتلی دی هغه ما دغه نه انسپایر شوی ما کرکټ شروع کړی دی هغه اوس ما نه انټرویو واخلي نو یقینا بابر اعظم لپاره به ډېره د فخر او د ویاړ خبره وځي. نو انټرویو شته چې هغه انټرویو چې کومه دا ډېره زیاته وایرل شوې ده چې په هغې باندې ډېر زیات خلک تنقید هم کوي, سپیشلي د بابر اعظم چې کوم مخالفین دي ای په تنقید هم کوي. خو بل طرف له چې کوم دی دغه انټرویو صرف په پاکستان کې نه سپیشلي په انډیا کې ډېره زیاته وایرل چې دغه ای بی ډیلیویر چې کوم دی د صرف بابر اعظم سره نه ویرات کوهلي سره هم انټرویو ریکارډ کړی دی. جی اوس د بابر اعظم او د ای بی ډیلیویر انټرویو حواله سره دا ویډیو جوړول ډېر مرګري بوي چې لکه څه چلو شو. نو څه چلو شو د ما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا چې کم سړی د کم سړی نه انسپایري لکه وای چې زه د سړی نه انسپایر مو دی چې څنګه دی زه دنه هم ځان ښه جوړول غواړم نو هغه له پکار چې بیا په خپل فیلډ کې دومره مهنت وکړي چې ماغه کم سړی نه انسپایر او هغه له اپروچ وکړي چې زه تاسو سره مطلب ملاوېدل غواړم یا تاسو سره انټرویو ریکارډ کول غواړم یا زه تانه تاسو کول غواړم چې تاسو څنګه دا ګول اچیو کو څنګه چې بابر اعظم څنګه تاسو لموي چې بابر اعظم د ای بی ډیلیویر نه انسپایر او هغه کرکټ شروع کو کرکټ کې دومره مخ کې لاړو چې ماغه ای بی ډیلیویر راغو هغه سره انټرویو ریکارډ کا هغه له خامخا ریکویسټ کړي چې تاسو سره انټرویو ریکارډ کول غواړم. نو دغه رنګ ګوره څومره مرګري زما ویډیو ګورئ نو ځان یو فیلډ کې دومره ایکسټریم لیول لورسوئ دومره ځان مطلب هغې کې نالج گین کوي چې هغه فیلډ کې کم ایکسپرټ وي هغه هم تاله راشي چې وروره تا دا دومره محنت څنګه وکړو ته دومره دې لیول له څنګه راورسېدې. لکه هغه صرف کرکټ خبره زه نه کوم دا خو صرف تاسو له یو انسپایریشن در کوم چې لکه بابر اعظم وګوره د کم سړی نه انسپایر هماغه سړی راغو بابر اعظم نه انټرویو وایسته هماغه سړی راغو بابر اعظم له وایي چې څنګه ته دومره دې ورلډ کلاس بیټسمین څنګه جوړ شوې څنګه نمبر 1 پوزیشن ته وایسته څنګه کور ډرایو دستا څنګه ته شاټ وې څنګه دستا مایند سیټ څنګه جوړ دی دغه رنګ ته هم یو خپل فیلډ کې ځان دومره ایکسپرټ کړه چې د هغه فیلډ ایکسپرټایز راشي او تاسو سره کینی ورته څنګه دی لیول راورسېږي د شاله مهنت څومره دی. نو ځکه د ما د ویډیو صرف مقصد دا دی. نو د ویډیو کتلو زیات مننه, ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ, ډېر زیات مننه. جی والسلام.